ساده خلک دا وایي چې موږ څښا اوبه څکو په هغه اوبه څکو په کومه اوبه کې چې شګه وي نو هغه شګه لاړ شي د هغې نه دننه کاڼي جوړ شي واړه واړه کاڼي یا هم کاڼی تېر کړو لاړه ډایرکټ کاڼی شو دا هغه کاڼي نه دي کوم چې دا کاڼي موږ ته ښکاري دا کاڼي جوړ دي د کیلشیم کاربونیټ نه کله چې موږ اوبه څکو په هغه کې شګه وي نو هغه کیلشیم کاربونیټ دي یا سیلیکیټس دي هغه سیده ځي معدې ته بیا لاړ شي سمال انټسټاین نه سمال انټسټاین نه هغه چرته اینې ته نشي خطا په سایز کې غټ دي هغه ډایرکټ په ایکزټ وی باندې خپېس پکې واپس وځي صحیح شوله دا چې کوم کاڼي دي دا دننه په ګرده کې جوړیږي خپل جوړی او د څه شي نه جوړی هغې ته دلته کې ګوره د ګردې سټرکچر داسې دی د لوبیا په شانته کې د انسان ګرده ده دې ځای ته رینل کارټکس وایي داسې دا بارانۍ حصه او په دې کې دننه داسې د مصر د غرونو په شانته کې داسې تیکون غوندې کې څیزونه دي پارامډز دې ته مونږ رینل میډولا وایو ټیک شو دا رینل میډولا دلته کې یو خالي ځای ته کولاویږي دلته کې یو خالي ځای داسې دا خالي ځای دی او د دې خالي ځای نه بیا یو پیپ داسې بار ته وځي هغه یورینري بلیډر مثانې ته ځي او د مثانې نه بیا چې کوم دی نو بار طرف ته یو پایپ کولاویږي چې هغې ته مونږ یوریترا وایو اوس په دې ځای کې نیپرانز هغه سیلز دي چې د ګرده د هغې نه جوړه ده دغه نیپرانز چې کوم دی نو دا زمونږ اینه نه ده بلډ دا فلټر کوي ټیک شو د نیپرانز سټرکچر به بیا انشاءالله چېرته ووایو دا بلډ فلټر کوي دا بلډ فلټر کوي د دې نه دا چې کوم څښا مواد دي دا لرکوي د هغې نه یورین ایک چې ورته وایي استاد چې ایک له لاړ شم سر ایک له لاړ شم قاري صاحب ایک له لاړ شم اکا ایک جوړی د دې بلډ نه کوم ګرد و غبار ګند او بلا د هغه ته راوباسي نو هغه ګند او بلا په دې ځای کې دلته کې نیپرانز دي د هغې نه راوځي په دې پایرامډس کې شاملېږي داسې او د دې پایرامډس نه بیا سیده راوځي دې خالي ځای ته راوځي داسې نو دې ځای ته هغه یورین هغه پیشاب راشي د دې ځای نه بیا هغه سیده راځي د دې پایپ په ذریعه باندې چې یوریټر ورته وایو دا زمونږ په املا کې داسې تللی ګرده دلته کې د دې نه داسې ښکته تللی یورینري مثانې ته راځي یورینري بلیډر ته دلته کې مثانه تقریبا د نیم لیټر نه والا د 1 لیټر پورې یورین سټور کولی شي سټور یې ساتلی شي په دې ځای کې یو 2 پټي د مسلز پټي چې موږ ورته سپینکټرز وایو پاینټرز ورته وایو د هغې پټو په ذریعه باندې چې کله هغه پټي کولاو شي نو دا پیشاب د دې ځای نه د یوریترا په ذریعه باندې بار ته وځي په دې طریقه باندې یورینیشن کېږي ټیک شو دا اوس 3 کیسز دي یو کیس ته موږ وایو هایپر کیلسیمیا دویم ته موږ وایو هایپر اګزولیریا او دریم ته موږ وایو هایپر یوریسیمیا اوس دا څه شی نه دي دا به ته هلې وپېژنې چې کله ته د کاڼو قسمونه وپېژنې په ګرده کې 3 قسمه کاڼي جوړېږي چې ګرده په خپله جوړوي د کاڼو مشین دی کرش مشین دی صحیح شو 3 قسمه کاڼي جوړوي یو ته مونږ وایو کیلشیم اکزلیټ دا د کاڼي نوم دی د کاڼي څه نوم دی کیلشیم اکزلیټ بل ته مونږ وایو یوریک اسید کرسټلز چې کوم دي دا هم د کاڼي نوم دی او بل چې کوم دی کیلشیم فاسفیټ د کیلشیم فاسفیټ بس د هغې سره حساب کا سیسټین نومي وغیره دا هم کاڼي موجود دي خو دا ډېر کم دي د ټولو نه زیات کاڼی په زیاتر مریضانو کې تقریبا په 70% مریضانو کې چې کوم کاڼي دي هغه کیلشیم اکزلیټ یا کیلشیم فاسفیټ دی یوریک اسید چې کوم دی دا د 5% نه والا د 10% خلکو پورې چې کوم پیشنټس دي په هغې کې اکثر یوریک اسید کرسټلز راوځي د یوریک اسید کاڼي راوځي او چې کوم سیسټین دي دا د اماینو اسیډز نه جوړېږي دا خو بیخي په کمو کسانو کې د 1 نه والا 3% کسانو پورې په دې کې سیسټین نومې کاڼی نو په زیاتر کې دا کیلشیم اکزلیټ والا کاڼی ټیک شوله اوس کیلشیم څه شی دی کیلشیم چونه نه ده چونه د کیلشیم اکساید نه جوړه ده نو په دې چونه کې چې کوم کلکوالی راځي دا د کیلشیم د وجې راځي په چونه کې کلکوالی څنګه راځي چې کله چا چېرته پلسټر کړی هغه دې کتلی د چا لاس مات شو که نه ونې ته ختلی او هغې نه راپرېوته لاس یې مات شو ډاکټر لی بوت هغه ولې چینجو دوایي هم ورکړه ده او ورسره یې ورته لاس ته پلستر هم وکړو د لاس ته چې ورته پلستر وکړو نو پلستر که څه وخت بعد بیا ته وګورې کلک چې لاس نه خوځي دا کلکوالی ده کې د څه د وجې رالی د چونه چې کومه چونه یې په دې اپلای کړې په هغې چونه کې څه شی دي کیلشیم دی دغه کیلشیم کلکوالی راوستی دا هم چې کوم کاڼي دي دلته کې چې دي تا به چې په لینده کې بندول او مرغۍ به دې پیشتې دې کاڼي کې کلکوالی د کیلشیم د وجې دی په دې کې دی کیلشیم دا کیلشیم یو کلک سیز دی او دغه کیلشیم نه دی دا پپیو کې دننه موجود دي مونږ چې کوم پی څکو په دې کې هم کیلشیم وي چې کومه غوښه مونږ خورو په هغې کې هم کیلشیم وي په مختلف د هګو په زیړو کې شو په مختلف سیزونو کې مونږ ته کیلشیم میلاویږي نو دا مونږ خورو دننه ځي خو زمونږ وجود یې میټابولایز کوي کله ناکله زمونږ وجود ابنارمل شي نشي میټابولایز کولی نو په هغې وجه باندې کیلشیم زیات شي زمونږ په وجود کې دا زمونږ باډي ده صحیح شو دا
دا مسلمان ولاړ دی ته ولاړ صحیح شو دا ستا وجود دی په دې کې دنه د کیلشیم لیول سیوا شو مور کیلشیم سیوا شو کیلشیم ولې سیوا شو په دې کې دنه سفر خراله نو د په اینه کې چې څونه کیلشیم نارملی به هغه وجود د وایټامین ډي په ذریعہ غستو کیلشیم وې تر راکاګلو د وایټامین ډي په ذریعہ باندې او اډو کې پسې بین خلو اډو کې هم د کیلشیم او د فاسفورس نه جوړل نو اډو کې هم کلک دی د کیلشیم نه جوړل کیلشیم نه چې کوم سيزونه جوړ دي کانه شو دا پلاستر مثال مې درکو دا اډو کې مثال مې درکو ټول کلک دي صحیح شو نو اوس دغه کیلشیم بستا د بلډ نه ابزارب کېدو ستا په اډو کې پسې بین خطو په وجود کې رااله مسله اوس د اینې نه کیلشیم نه راوځي په اډو کې پسې نه خلي یا د وایټامین ډي مسله ده یا نور مسله ده خو کیلشیم ته نه راوځي نو کیلشیم شو په زیات مقدار کې چې کله کیلشیم په زیات مقدار کې شي داسې بیماری ته مونږ وایو هایپر کیلسیمیا هایپر مطلب زیات مور او کیلسیمیا وته د کیلشیم نه ده نو زیات کیلشیم دغه زیات کیلشیم چې لاړ شي دا په ګرده کې جمع شي او چونکې دا کلک دی نو چالته کې جمع کېږي ګردې ته زیالته کې ځان یو ګډ ګوري او غلی غونډه پکې کېږي چې څوک راته څه ونه وایي وځینو بلا شی کیلشیم په هغه ځای کې جمع شي د یو بل سره وین خلي او د کلکېدو سټیټ شروع کی اوس چې د یو بل سره کله وین خلي د کلکېدو کار څوک کوي ته سیمټ راواله بوجي کو دا کو د سیو شین د سیمټ کلکېږي نه په دې کې بس شګ وبو وغیرہ چې نو سیمټ کلک شي د دغه شګ وبو وغیرہ کار چې کم دی دا وسره اگزلیټ کوي دا څوک کوي اگزلیټ کوي دې ته موږ وایو هایپر اگزلوریا چې کله په وجود کې دغه اگزلیټ سیوا شي اوس اگزلیټ پس کې اگزلیټ چې کم ته ساګ خوري چې کم شنه تورې وغیرہ خوري شنه سبزیانې وغیرہ دي په دې کې په ټماټر کې دنه دا چې کم شنه سبزیانې ټماټر وغیرہ دي په دې کې اگزلیټ سي ځکه ډاکټر په مریض باندې دا شنه سبزیانې ټماټر وغیرہ بندي دا بند نه خوري ولې په دې کې اگزلیټ دي ستا وجود کې کانه ځکه شوی دی د دې مطلب دا دی چې ستا وجود اگزلیټس نارمل کولی نشي په بلډ کې د بلډ نه اغستې نشي نو چې نشي د بلډ نه اغستې په دې وجه اگزلیټس په هغه کې سیوا شي او دا اگزلیټس هم کله ګردې ته دلته کې راورسي او هغه ګوټ ته وګوري په کوم ګوټ کې چې دا کیلشیم پټ شوی دی دا کیلشیم پټ شوی دی نو ورته داسې وګوري ورته وایي بچیه ته دغلته کې څه کې ځان له ناسې دا نور دلته کې یورین کې شاملېږي او ښکته او بار ته وځي او تا ځان له مورچه نیولې د زم د پسې درلمه دا د هغه اشنایي صحیح شوله د یو کلي دغه چې نه پېژنې د بل کلي دغه څه به یارانه نو دا دغه دي نو اګزلیټ چې کوم دی په کیلشیم پسې ورشي چې په کیلشیم پسې کله ورشي دا کیلشیم او دا اګزلیټ د یو بل سره شي یو ځای نو چې کله یو ځای شي د دنه جوړ شي کیلشیم اګزلیټ څه کې جوړ شي کیلشیم اګزلیټ دا اق کیلشیم اګزلیټ کانه دی چې په دې ګرده کې چرته کې په یو ګوټ کې جوړ شي صحیح شو دا عموما دغه کې ما جوړ کړ دا کیلشیم اګزلیټ کانه جوړ شو دلته جوړ شو صحیح شو دا اوس چې کله کانه په ګرده کې جوړیږي او په ګرده کې پروتي د دړ هیڅ پته نه لګي سو پورې چې په ګرده کې کانه جوړیږي او په ګرده کې پروتي د دړ هیڅ پته نه لګي پته د دې اله لګي چې کله دا کانه حرکت شروع کی او کانه وایي چې یاره داسې کار دی چې ما له وس لاره راکړي زه دې ځای نه وځم چې کله دا کانه حرکت شروع کی او په دې پایپ کې دا پایپ چې کوم داسې ښکته دی په دې کې دلته کې راشي مثانې ته ځان راورسوي بیا د مثانې نه وځي د دې سفر په دوران کې په مریض باندې ډېر سخت درد راځي یا په دې تشي راځي یا د دې مثانې په دې ښکته حصه کې راځي په دې ځایونو باندې درد راځي اکثر امتیاز چې کوم دی یورین هغه سري شي پینکش شي دا نښې دي د ګردې د کانې دا نښې دي چې دې نه به ته پته لګي چې او د ګردې کانې دی دې ځای باندې درد په دې ځای درد او د یورین د پیشاب د ایک سور کېدل یا ګلابي کېدل دا چې کله کانې مومنټ کوي دا درد وایي چې کله یوریک ایسډ په زیات لیول کې شي یوریک ایسډ هم چې کله په زیات لیول کې شي په زیات لیول کې شي زیات شي د هغې نه هم کانې جوړېږي دا ولې زیاتېږي دا یوه بیماري ده دا لږ غونته کې کم په زیاتو خلکو کې نه د 5 د 10% خلکو پورې پکې ګاوټ یوه بیماري ده بل جینیټک ډیزارډر دی مونږ چې ورته موروثي بیماري وایو په پښتو کې موروثي بیماري ګاوټ په چا کې چې هغه بیماري نو په هغه کې دننه د یوریک ایسډ لیول په بلډ کې نارمل کېږي نه نو چې نه نارمل کېږي هغه یوریک ایسډ والا بلډ چې کله د ګردې نه پاس کېږي نو بیا پکې یوریک ایسډ جمع کېږي او هغه چې کله زیات جمع شي د هغه نه کانه جوړ شي یوریک ایسډ کرسټل او دام د ګردې یو کانه دی په خبره باندې دې ځای پورې پوه شوئ دا شو د کډني سټونز او د کډني د سټونز چې کوم وجوهات دي هغه شو اوس به دا د ګردې د کانې مونږ ختمو څنګه د دې علاج دی چې مونږ ورته وایو لیټوټریپسي د سرجرۍ نه بغیر